بسم الله الرحمن الرحیم. اعراب چون کې راځي په اسم متمکن باندې، نو اوس په موږ د اسم متمکن اعراب وایو. دا خبره په ذهن کې کیږي چې ګوره د نحو مدار د اعراب صحیح ویلې کېدل دا په دې 16 اقسام باندې سدي مبني دي. چا چې دا 16 اقسام زده کړه صحیح او دا ورته پته ولګېده چې دا معرب دی او په دې باندې دا اعراب راځي، نو بس په عبارت کې هغې د څه مسله بیا نه وي، په عبارت کې ورته مسله نه وي. نو د اسم متمکن چې کومه اعراب دي د دې 16 قسمه دي. څو قسمه دي؟ 16. او مخکې موږ اقسام وي 8، د اعرابو اقسام څه وي 8. اوس دغه 8 قسم اعراب به موږ ورکو 16 څیزونو له، 16 مختلفه څیزونو له. په خبره باندې پوه شئ. د دې 16 اقسامو مختصر نمونه دا په ذهن کې کېدی، نمونه ته ضرورت هم نشته. بهرحال مخکې به زو د یو قسم تعارف به زه کوم چې دا څه ته وایي، دا څه ته وایي، او د هغې نه مخکې اعراب به ورله څه کوو ورکو. صحیح ده؟ د ټولو نه اولنی قسم زموږ سره دی مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح یعنی مفردی تثنیه و جمع بنی، تثنیه و جمع با منصرف بی، غیر منصرف با نی. صحیح بی، صحیح یو د صرفیینو اصطلاح ده، یو د نحویینو اصطلاح ده. صرفیین صحیح هغې ته وایي چې هغه د فاعل لام په کلمه کې حرف علت موجود نه، همزه موجوده او نه یو د یو جنس نه حرف موجودی مختلف، نو دې ته صحیح وایي. او نحویین صحیح دې ته وایي، نحویینو په نزدیک باندې چې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت نه، که د فا کلمې په مقابله کې حرف علت نو خبره، اگر د عین کلمې په مقابله کې حرف علت نو خبره، خو د لام کلمې په مقابله کې به حرف علت نه، نو دې ته به صحیح وایي. نو اولنی قسم زموږ سره د مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح په خبر باندې پوه شئ. اچھا جیسے زیدن، و زیدن په دې عین کلمه کې یا راغلی ده که نه، حرف علت دی که نه دی، خو دا صحیح دی. ولې صحیح دی؟ ځکه چې د لام کلمې په مقابله کې خو حرف علت نشته که نه، بلکې د فا کلمې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت دی، لہذا د نحویینو په نزدیک دا صحیح دی، نحویینو په نزدیک باندې صحیح دی. دویم قسم زموږ سره دی مفرد منصرف صحیح، جاری مجرای صحیح. جاری مجرای صحیح، جاری مجرای صحیح څه ته وایي؟ د پوره نوم د دې مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح یعنی مفردی تثنیه جمع به نه، تثنیه جمع به منصرف به، غیر منصرف به نه. جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح دا معنا دا ده چې د دې لام کلمې کې به واو او یایی، خو ما قبل به ساکنی، ما قبل به ساکنی. جیسے دلون، په دلون کې مفرد منصرف صحیح کې خو موږ دا وی چې د لام کلمې په مقابله کې به حرف علت نه، خو د جاری مجرا صحیح په مقابله کې دا وی چې د لام کلمې مقابله کې اگر جې حرف علتي خو ما قبل به ساکنی، ما قبل به متحرک به نه، متحرک به. دلون، په دلون کې دا واو راغلی دی، صحیح ده، خو ما قبل ته حرکت نشته، ما قبل ساکن دی، د دې وجې نه دې ته موږ وایو جاری مجرای صحیح. جاری. نمبر 3 جمع مکسر منصرف. جمع مکسر یعنی جمع بی واحد تثنیه بنی، واحد مکسر بی سالم بنی، مکسر بی اور منصرف بی غیر منصرف بنی، منصرف بی غیر منصرف با نی. صحیح ده؟ وس دی 3 قسم موږ سره رااله، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرای صحیح، جمع مکسر منصرف. جمع مکسر 3 سيزونه رااله که نه. وس دی 3 قسمو له به اعراب ورکو. اولنی قسم والا اعراب موږ ذکر کړیو که نه، نو اولنی قسم والا اعراب د اعرابو اولنی قسم کو څنګه و؟ بالحرکت لفظی حقیقی. اعراب بالحرکت لفظی حقیقی. بالحرکت یعنی ضمی فتحی کسری په صورت کې بھائی، لفظی
یعنی په الفاظو کې موجود دي حقیقي یو حالت به د بل حالت تابع نه په خبره باندې پوه شئ یعنی نسب به د فتحي او جر به د کسري لفظي سره د یو به د بل تابع ګوره مثال جاء زید ورسره دلون ام ورسره کوي مثال اسی جوړو صحیح ده دلون او جاء رجال جاء نو زیدون دلون رجالون ټول کې زمه راغلی ده کنه ده رفع راغلی ده کنه ده زمي په صورت کې راغلی ده کنه ده نو اعراب بالحرکت شو اعراب اچھا لفظیم شو چوفن کې په الفاظو کې ویل کی کنه او حقیقي بروست چې موږ درې صورتونو نو پته بولګي حالت نسبی مثال رأيت زيدا ورته داسې رأيت دلون رأيت رجالا رأيت زيدا دلون رجالا حالت نسبی ټول په نسب په خپل صورت کې رااله کنه نه ویل کی کنه ویل کیږي اعراب بالحرکت هم شو او څه شو لفظیم شو اوس اخیری صورت موږ وای موږ ته د حقیقي پته ولاږي حالت جری مررت بزيدين مررت بدلوين مررت برجالين زيدين دلوين رجالين کسره نسب فتحي تابع ده حالت جر د نسب تابع ده لہذا حقیقي شو کنه شو نو اولنی قسم لمنګ ورکو اعراب بالحرکت لفظي حقیقي اعراب بالحرکت لفظي خبر باندې پوه شوي ها په سمجھ کې رااله مخکې دی سلورم قسم زمن سره ده جمع مؤنث سالم جمع مؤنث اولنی شرط جمع بی واحد تثنیه با نہیں مؤنث بی مذکر با سالم بی مکسر با نہیں د مکسر اعراب مخکې منګوي کنه اوس د سالم اعراب و جمع مؤنث سالم دیله به کوم اعراب ورکو نو دیله به دویم قسم والا اعراب ورکو په اعرابو کې دویم قسم زمونږ څخه اعراب بالحرکت لفظي حکمی اعراب بالحرکت لفظي حکمی حکمی څه معنی ده یعنی په حکمی کې جر دا د فتحي تابع یا فتحه د جر تابع صحیح ده نسب د جر تابع یا جر د نسب تابع دا څه ده کنه دا اوس ګورئ رأيت هن مسلمات هن مسلمات تن رفع راله کنه نه زمي په صورت کې راله کنه نه اعراب بالحرکت ده پته ولګی دا صحیح ده دویم لفظیم دی ویل کیږي په الفاظو کې نمبر 3 حکمی دی د حکمی پته په اخیره کې لګي حالت نسبی مثال رأيت مسلمات رأيت مررت بمسلمات نو تین چې مونږ رأيت مسلمات نو تن پکارو کنه حالانکه دا خو مفعول واقعي مفعول منصوبي خو رأيت مسلمات مونږ مجرور وي ولی دیله اعراب ورکی کیږي اعراب بالحرکت لفظي حکمی لفظي او د حکمی معنا دا ده چې نسب د جر تابع یا جر د نسب تابع نو دلته نسب د جر تابع دی نسب په خبره باندې پوه شوي نو دا زمونږ سره جمع مؤنث سالم جمع مؤنث نمبر 5 غیر منصرف د غیر منصرف وضاحت ان شاء الله په آینده سبق کې راځي که خیرو غیر منصرف هغه اسم ته وای چې په هغه کې د منصرف د نو اسبابونه دو اسباب جمع شوي یا یو سبب پکې داسې جمع شوی چې د دوو اسبابو قائم مقامي دوو اسبابو د غیر منصرف مبارک ان شاء الله وضاحت درته پوره کوم پوره سبق د دې غیر منصرف پاتې دی صحیح ده نو په دې کې دې لبم د اعراب ورکو کما اعراب دویم نمبر اعراب زموږ سره کوم الاعراب بالحرکت لفظي حکمی خودل ته شیلک الټای مخکې جمع مؤنث سالم کې منګه نسب د جر تابع کو دلته جر د نسب تابع جیسے جاء عمر رأيت عمر مررت بعمر مررت بعمر دلته منګه فتحوي خالن کې کسره بکار وکړه نو دلته کسره دا د فتحي تابع ده کسره حالات جر د حالات نسب تابع ده حالات جر د حالات په خبره باندې پوه شوي سو شو 15 او د اعراب سو قسمونه منګ ورکړه دوا سو ورکړه نو اولنی اعراب بالحرکت لفظي حقيقي ملاړو او اعراب بالحرکت لفظي حکمي ملاړو صحیح ده
د دې قصه ختمه شوه د دوو صحیح ده مخکې ځئ نمبر چې اسماء سته مکبره اسماء سته مکبره یعنی هغه چې اسماء چې هغه مکبري مصغر بنئ تصغیر تاسو ویلو که نه مکبر به مصغر به نه سته شپږ دي صحیح ده نو د دې اسماء سته مکبره دا لږ تفصیلی سبق دی د اسماء سته مکبره په دې کې اکثر انسان د غلط فهمي واقع کیږي او دا په اصل کې څه د دې معنا څه ده نو دا زده کول ضروري دي په خبره باندې پوه شوئ وسه زمونږ سره اسماء سته مکبره دا شپږ دي څو دي شپږ ابون اخون هنون حمون فمون او ذو فمون ذو ابون اخون هنون حمون فمون ذو دا ابون معنا دا باب پلار دا اخون معنا دا رور دا هنون معنا دا هغه څیز چې د هغې په زبان سره په ژبه سره د هغې ذکر کول انسان خوښی نه مثلا هنون شرمګاه ته هم ویلی کېږي حمون د حمون معنا ده د ښځې هغه رشته دار چې هغه د خاوند د طرف نه مثلا لیور ورته وایي که نه لیور نو دقه دې ته حمون وایي څه ورته وایي حمون فمون د فمون معنا ده خوله د ذو معنا ده صاحب یا والا صاحب یا والا یعنی ذو علم صاحب علم یا علم والا اوس دا په اصل کې څو د الفاظ ابون په اصل کې څو اخون د دې اصل څه شی دی نو دا څنګه بدل شوي دي الفاظ ته نو ګورئ د دې څلور الفاظ چې کومه دي نو دا ناقصي واوي دي هغه څلور دا دي ابون اخون هنون او حمون ابون په اصل کې ابوونو اخون په اصل کې اخوونو هنون په اصل کې حنونو او حمون په اصل کې حموونو په دې کې قال ولا قانون ولګید نو ابان اخان حنان حمان شو پوه شئ اچھا نو بیا التقاء ساکنین والا پکې ولګید نو ابون اخون همون حنون شو په خبره باندې پوه شئ اچھا دو الفاظ پاتې شو فمون او ذو فمون اصل کې فو هونو هاي چې کومه ده خلاف القياس بدل کړه په میم سره نو فومون شو واو وګرځو نو څه شو فمون څه شو او ذو اصل کې ذو یا ذو یون یا ذو کې د ذال چې کومه ده نو حرکت وګرځو او د واو حرکت ما قبل لورکو نو ذو شو یو حرف یو واو وګرځو نو ذو شو په خبر پوه شئ یا دویم داسې دی چې ذو په اصل کې ذو لفی په مقرون دی که نه او په هغه کې واو یا راغلی ده نو دا یا یې حذف کړه نو ذو شو څه شو ذو شو په خبره باندې پوه شوئ اچھا اوس دې له به کومه اعراب ورکړی کېږي نو دې له به اعراب ورکړی کېږي اعراب نمبر 3 زمونږ سره دی اعراب بالحرف لفظي حقیقي یعنی رفع به د واو ما قبل مضموم په صورت کې نصب به د الف ما قبل مفتوح په صورت کې او جر به د یا ما قبل مکسور په صورت کې ګورئ جاءني ابوک رأيت أباك مررت بأبيك نو جاءني أبوك ابو فاعل جوړیږي
فاعل باندې رفع راځي کنه نو دلته رفع راغلی دا واو او د واو نه ما قبل مضموم دی کنه دی رأيت اباک دلته نسب راغلی دی مفعول جوړیږي او مفعول منصوبي رأيت اباک د الف په صورت کې راغلی الف ما قبل مفتوح جر مررت بابيک دلته یا ما قبل مکسور په صورت کې راغلی نو جاء ابوک رأيت اباک مررت بابيک دا اعراب شو اعراب بالحركت لفظي اعراب بالحرف لفظي حقيقي اعراب بالحرف لفظي بالحرف ذکر دی واو الف یا په صورت کې راغلی دا لفظي ذکر دی چې ویل کېږي حقيقي ذکر دی چې یو حالت د بل حالت تابع نه دی یو حالت د بل حالت تابع نه دی پوه شئ اچھا وس د دې اعراب د پاره سو شرائط دي اسماء سته مکبره د اعراب د پاره سو سدي شرائط دي که هغه شرائط نو اعراب ورکړی کیږي که هغه شرائط نو اعراب نه ورکړی کی اولنې مفرد به تثنیه او جمع بنئ مفرد به تثنیه کدا تثنیه جمع وا نو دیله به اعراب د تثنیه جمع والا ورکړی کیږي دغه اعراب به نه ورکړی کیږي په خبر باندې پوه شوي کجمع ونو کجمع مکسر نو جمع مکسر والا اعراب به ورکړی کیږي په خبر باندې پوه شئ مثلا آباء نو آباء جاء آباء رأيت آباء مررت بآباء نو جمع ده کنه لہذا دلیل به جمع مکسر والا اعراب ورکو په خبره پوه شئ نمبر 2 دویم شرط ده مکبر به مصغر بنئ مکبر به مصغر با نه که مصغر تصغیر نو دیره با اعراب اولنې اعراب ورکو اعراب بالحرکت لفظي حقيقي اعراب بالحرکت لفظي یعنی حالت رفع کې به ضمه راځي حالت نصب کې به فتحه راځي حالت جر کې به څه راځي کسره جاءني صبر راځي اخي رأيت جاءني أخي رأيت أخيا مررت بأخي نو مصغر را لگنا لہذا دیل اعراب اولنی اعراب ورکلی کی دا بنا ورکلی کی نمبر 3 مضاف بئی غیر مضاف بنائی مضاف بئی غیر که مضاف نو غیر مضافو نو دیل بیا اولنی والا اعراب ورکلی کی جاءنی ابن رأيت ابن مررت بأبن مررت بأبن را لگران لا نمبر 4 مضاف بئی خدا یا ضمیر متکلم طرف ته مضافه کدا یا ضمیر متکلم طرف ته مضافو نو بیا بدیل اعراب ورکړی کیږي 14 قسم والا اعراب سوال لسم قسم والا اعراب هغه منګ وایو سوال لسم قسم اعراب هغه دی اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی اعراب بالحرکت تقدیری جاءني ابي رأيت ابي مررت بأبي طول تقديري دي ضمه فتحه كسره حالات رفع تقديري حالات نصب تقديري حالات جرم تقديري پوه شوي اچھا نمبر 5 د معرب باللام طرف ته مضاف نه مضاف به خود معرب باللام طرف ته مضاف نه کله معرب باللام طرف ته مضاف نو دیل کی دیل اعراب ورکو 5 نمبر اعراب بالحرف تقديري حقيقي اعراب بالحرف تقديري حقيقي جیسے جاءني ابو القوم رأيت ابا القوم مررت بأبي القوم خبر باندې پوه شوي نو د اسماء سته مکبره د اعراب د پاره 15 شرطونه دي سو شرطونه دي مفرد بي مکبر بي مضاف بي غیر مضاف منی یا ضمیر متکلم طرف ته مضاف نہیں او معرب باللام طرف ته مضاف نہیں په خبره باندې پوه شوي اچھا نو که دقه شرایط پکې وو نو بیا به دیل اعراب ورکو اعراب نمبر 3 یعنی اعراب بالحرف لفظي حقيقي اعراب بالحرف لفظي حالات رفع واو ما قبل مضموم حالات نصب فالف ما قبل فمفتوح او حالات جر په یا ما قبل مکسور پوه شوي